بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: وإذا وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكل به دون الآخر، وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغير ذلك. خجي باب في توكيل الشراء بالبيع والشراء شروع باغی کی اول فصل کی د توکیل بالشراء بیان شوی او دویم فصل کی د توکیل بالبيع بیان و شهدا دریم فصل د باب دی. دی کراتا دو کسان وکیلان جوړول په یو کار دغه بیان کړي، نو یو کس وکیل جوړول او بیان تر وسو وزد دو والا کوي، او یو کس وکیل جوړول دا اول وی او دو رست وی، دو چې جوړه یو بخامخا جوړه ناغه ځکه مقدم ذکر کړه. لاندې لیکلي فصل لما ذكر حكم وكالة رجل واحد ذكر في هذا الفصل حكم وكالة الرجلين لما أن الاثنين بعد الواحد فكذلك حكمهما. نو مسله دا ذکر کوي ټول برګوري اساني مسلې دي. یو کس دو کسان وکیلان جوړ کړه او په یو ځل جوړ کړه، په یو ځل، نو حکم دا دی چې دواړه ترڅو جمع شوي نه نو یو کار نشي کولی ورسېدلی پی. خدا کم صورت کې دی چې دواړه په یو لفظ وکیلان جوړ کړه، تاسو دواړه زما وکیلان شوي، او که یو بیره یو لفظ مانی یو کلام مانی یو وکیل جوړ کو دای حاشیه کې لیکلي، بل مانی بل جوړ کو به هر یو مستقل دی. بهرحال قدرت مولا مسله ذکر کړي کله چې وسړی دوه کسان وکیلان جوړ کی نو په دې دوړو کې یو دا بغیر د بل نه تصرف نشي کولی، دواړه به شریکه تصرف کوي. وإذا وكل وكيلين کله چې وکیلان جوړ کړل دوه وکیلان فليس لأحدهما یو وکیل نه د جایز ان يتصرف چې تصرف وکي فيما پاغ کار کې وکیل به کم معنی چې دا وکیلا کم معنی چې دواړه وکیلان شوي دي دون الاخر د بل نه غیر. خو مولوی صاحب د هدايه لګ تفصیل کوي ښه، وایي دا مسله اله ده چې په داسې کار باندې دواړه وکیلان جوړ کړي چې هغې کې د دواړو رایې ته ضرورت وي، احتیاج وي. که کار داسې و چې هغې کې د دواړو رایې ته احتیاج نه و نو هغې کې که دواړه په یو کلام وکیلان جوړ کړله نو یو د بل نه غیر هم بې کار کولی شي. وهذا في تصرف دا باغ تصرف کې دی يحتاج فيه چې يحتاج فيه چې احتیاج وي به دغه تصرف کې له رایې ته. لکه زما کتاب دی، لکه تاسو دواړه خرڅ کوئ نو اوس دې کې رایې ته احتیاج دی، په څو یې خرڅ کوو. زما مقصد دا دی چې دواړو رایې جمع شوله نو دې کې به ښه احتیاط وي، په هغې خرڅ کوي. نو که یو یې د بل نه غیر خرڅوي دا به ټیک نه ده. دغه شان خلع ده، یو ښځه دوه وکیلان جوړ کړي چې زما خاوند سره ما دپاره خلع وکړي نو یو یې نشي کولی، دې کې رایې ته ضرورت دی او کوشش به کوي چې پیسې کمې مقرر کړي او خاوند څه ورله خلع وکړي. دغه شان خاوند یې مقرر کړي نو دواړو وکیلانو کې به په شریکه کوشش کوي چې زیاتې پیسې په ښځه کېږدي. ګورئ کالبیع والخلع وغیر ذلک. ولې لأن الموکل په دې مسله کې موکل چې رضی برأیهما د دواړو په رایې راضي دی، لا برأی احدهما د یو برای نه دی راځي چې یو د بل نه غیر کار وکي. بره ګورې اعتراض کما دی دا دواړه ما وکیلان بالبیع جوړ کړل چې دا زما کتاب دی دا خرڅ کوي او پیسې مې ورته بیان کړلې، مثلا 0 پورې خرڅ کوي. نو معترض اعتراض کوي دی وخت کې رایې ته څه ضرورت دی، سم پیسې مقرر شوي که یو یې خرڅ کړم صحیح ده، که بل یې خرڅ کړم ټیک ده، او که په شریکه خرڅوم یو حکم مسله نه بدلیږي، شی یو شان دی. په سوال پوه شوي؟ جواب دار که چېرې موکل ورته د پیسو بیان کړی چې دې پورې خرڅ کوي بیا هم د دواړو رایې کرامت ده، فایدې شته. څنګه فایدې شته؟ فایدې دا ده چې دواړه موجودي نو کېدای شي ګرانې خرڅ کړي د هغې نه، د دواړو رایې چې که نه نو بیا کولی شي ګرانې هم خرڅولی شي. بله دا ده کېدای شي هم په دغه 1000 روپۍ باندې یو خرڅوي خو یو مشتری صحیح نه پېژني، په داسې کس یې خرڅ کړي چې هغه په پیسو ورکولو کې ټال مټول کوي، او بل یې پېژني
نو چې رای د دواړو ملګري و نو بل ورته وي نه بدې نه خرڅو دا پیسو کې ټال مټول کوي. بهرحال مسله دا ده که پیسې ورته موکل مقرري کی به مرای دوه کسانې وکیلان جوړ کړي فایده شته دی نو یو به د بل نه غیر کار نه کوي. والبدل وإن كان مقدرا بدل اگر که مقرر وي ولكن التقدير لیکن پیسې مقرر ول لا يمنع استعمال الرأي دا نه منع کوي استعمال د رأي به هم استعمالي فی زیادتي زیادت کې هلکه څومره زیاتې خرڅ کوو یو رأي به یو وي د بل به بل چې په کوم باندې دواړو رأي جمع شي نو هغې کې به احتیاط وي. همدغه شان و اختیار المشتري په کوم مشتري خرڅ کوم. قال قدري مولا فرمایي الا يوکلهما بالخصومه پنځه مسلې د دې نه مستثنا کوي. هغې کې که دوه کسان وکیلان جوړ کړه ام یو به کار کوي دواړه نه شي. هغه یو وکیل بالخصومت دی ما من عبدالوهاب دعوه کړې په تا زما 1000 روپۍ دي زه نه منم انکار کوم نو ما دا دواړه وکیلان جوړ کړه تاسو زما دپاره وکیلان شوئ د ده د دعوی رد وکئ نو اوس دلته دواړه نشي کولی چې قاضي مجلس کې دواړه لګي شي قیسې شروع کړي شور او غوغا به جوړه شي د قاضي په مجلس کې بلکې کار چې کوي یو به کوي. یوه دا مسله ده. نورې څلور بیا وروسته عبارت کې دی ګورئ الا ان یوکلهما مګر دا چې دواړه وکیلان جوړ کړي بالخصومت باندې دې وخت کې یو د بل نه غیر کار کولی شي ځکه لأن الاجتماع فيها ځکه په خصومت کې اجتماع چې ده متعذر ده خو متعذر ده للافضاء الى الشغب ځکه دا خو مفضي کېږي شور او غوغا ته فی مجلس القضاء کې والرأي يحتاج الیه سابقا اعتراض دې کوم رأي ته احتیاج دی چې موږ مدعي ته څنګه جواب ورکو احتیاج ته که نه نو پکار د یو د بل نه غیر کار ونه کړي نه جواب دا دی رأي ته احتیاج دا د قاضي مجلس نه مخکې دی چې څنګه جواب به ورکوو هغې کې به دې دواړو رأي قیمه کړي که نه یو بلل شي به جواب ورکړي نو رأي سوال یې دا دی چې رأي ته خو دې کې م احتیاج دی نو جواب دا دی دې کې رأي ته احتیاج شته دی خو د قاضي د مجلس لګېدلو نه مخکې نو وایي والرأي چې دا یحتاج الیه سابقا دې ته احتیاج شته خو سابقا شته لتقویم الخصومه دې لپاره چې خصومت قوي شي. قال بے قدرت مولا فرمایي څلور صورتونه نور بیانوي الله که ښځې له مې طلاق ورکوي بغیر څه د عوض او له طلاق ورکوي یا غلام مې آزاد کوي تاسو دواړه بغیر د ماله یا ما سره د امانت پروت دی د چا چې دی تاسو دواړه هغه ته ورسوئ څو شو 3 یا ما مانی د دې بلانکی قرض دی تاسو دواړه د قرض هغه ته ورسوئ 4 دې 4 وړو صورتونه کې دواړو ته ضرورت نشته که یو کې کار پې کېږي پوه شولئ به وګورئ او بطلاق زوجته یا په طلاق د ښځې خو ګورې بغیر وزن حق په عوض باندې طلاق عظمات ښځې له طلاق ورکوي په مال سره چې هغه څومره مال مطالبه کوي په هغې سره د دې صورت کې ولې چې دواړو رأي ته ضرورت دی څومره پیسې مقررې کو دواړو چې رأي په کمو پیسو راشي او به عتق عبده او یا زما غلام آزاد کې بغیر وزن ها نو که په عوض باندې ګورې بیا دې کې رأي ته ضرورت دی به دواړو یو کار نشي کولی موږ څه وایو په طلاق د ښځه کې بغیر د عوض او په غلام د ازادېدو کې بغیر د عوض او برد ودیات یا ما سره کم امانت پروت دی دا واپس کوي هند حکم چې موکل سره دی او قضاء دین یا وکیل دو کسان وکیلان مقرر کی په ادا کولو د قرض علیکم چې په موکل له دا ټول اشیاء دې کې رأي ته ضرورت نشته دی لأن هذه الاشياء چې لا يحتاج فيه الى الرأي احتیاج نشته بدې کې رأي ته بلکې پدې کې تش تعبیر ته ضرورت دی او تعبیر پکې دی او د دواړو برابر دي طلاق کې یو ورکوي واقع کیږي که دواړه ورکوي واقع کیږي که یو غلام آزادي او که دواړه آزادي فرق پکې شته قرض یو ادا کوي او که دواړه ادا کوي ودیه که یو واپس کوي که دواړه وګورئ بل هو تعبیر محض بلکې دې کې صرف نفس تعبیر کولی و عبارت المثنى او عبارت د دو کسانو او د یو دا برابر دی وهذا بخلاف ما اذا قال لها طلقها ان شئتما کله چې ورته وې تاسو دواړه زما ښځې له طلاق ورکړئ ان شئتما که چېرې ستاسو د دواړو خوښه یو یا امرها یا زما د ښځې امر بایدیکما ستاسو دواړو په لاس کې دی که طلاق ورکوئ او که نه ورکوئ دې دواړو صورتونو کې مولوي صاحب
د دواړو رایې ته ضرورت دی، یو کار نشي کولی. وجه سره دوه دلایل یې بیان کړي. ګورئ، وهذا دا جواز د انفراد د احدهما دا بخلاف ما بخلاف داغه صورت کې، یعنی هلته به یو کار نه ورکوي، دواړه به اذا قال لهما کله چې دواړو وکیلانو ته وایي موکل طلقها تاسو ښځې له طلاق ورکړي ان شئتما که د دواړو خوښوي، او قال یا ورته وایي امرها امر زما د ښځې بأیدیکما داسې ورته وایي، لأنه تفویض دا دې نه دلیل شروع کوي. دلته یو کار نشي کولی، دواړه به کوي. وجه سره وایي دلته تفویض دواړو رایې ته کړی شی، د دواړو رایې ته سپارلی دی. نو که یو رای چلی بل نه نو سپارلی دواړو ته دی، او چلی یو دا خو مخالفت دی. دا وکالت په دې وکیل نه دی چې یو دی رای چلی، سپارل شوي چاته دي؟ دواړه به رای چلوئ. دلیل دا دی چې دا ان شئتما چې دی که نه، دا اصل کې تملیک دی، مالک یې جوړ کړ چې تاسو زما ښځې له طلاق ورکولی شئ. دواړه دواړه څه جوړ کړل؟ مالک. او د تملیک دلیل دا دی چې موږ ویلو که نه تملیک کې مجلس شرط دی. هم هیله نکاح کې ویلي دي کې ویلي دي چې یو سړی په چا باندې څه شی خرڅوي، اب په مجلس کې وایي چې ما ته قبول دی. که مجلس بدل شو به ما ته قبول دی، بېکار نه کېږي. ویلي مو که نه مو؟ په تملیکاتو کې جواب کم دی کې شرط دی؟ مجلس کې. دلته مجلس کې شرط دی، نو پته ولګېدله چې دا تملیک دی. او تملیک علامه ده دواړو ته د تفویض. نو که یو کار کوي نو څنګه چې وکالت کړی هغه شان نه دی، نه دا به نه ټیک. پته نه لګي، پوه شوئ که نه؟ اول دلیل څه دی؟ ځکه ان شئتما یا امرها بأیدیکما دا تفویض دی، سپارل کوي، وکالت سپاري دواړو رایې ته. پوه شوئ پې؟ دلیل څه دی چې دواړو رایې ته سپاري؟ ځکه چې دواړه مالکان جوړي، د ملکیت علامه دا ده چې مجلس پورې خاص دی. دا هم که مجلس بدل شو هغې نه پس یې ویل ټیک ده، تا چې موږ وکیلان جوړ کړي موږ ته منظوره ده، ان شئتما کې ده، صرف مجلس نه بس یې ویل کار نه کېږي. مجلس کې به وایي چې ټیک ده موږ وکالت قبول کو. دا مجلس کې چې شرط دی نو معلومیږي دا څه دی؟ تملیک دی. او تملیک علامه د چا ده؟ د تفویض ده. نو دواړو ته سپارلی، یو ته نه ګورئ، لأنه تفویض. ځکه دغه صورت بخلاف ما تزمین راجع کوي. ما اذا قال لهما طلقها ان شئتما او قال امرها بأيديكما، لانه دغه مذکور دا تفویض الى رأيهما تا الا ترى تنګوري انه تملیک، دا تملیک دی. او تملیک علامه ده چا ده؟ تفویض ده. مقتصر علی المجلس، مجلس باندې مقتصر بند هم دی. مجلس کې به وایي چې موږ ته منظوره ده، جواب طلاق به ورکوي. او که مجلس نه پس یې ورکولو بېکار نه کېږي. ولأنه دویم دلیل یې واورئ، دلته د ښځې طلاق دواړو فعل پورې معلق کړی چې تاسو دواړه طلاق ورکئ، ان شئتما سره یا بأیدیکما سره دواړو فعل پورې طلاق معلق کړی. که یو یې ورکئ نو دواړو فعل خو موجود نه شو، شرط خو موجود نه شو، که نه پوه نه شئ پې. لکه سړی ووایي که دا پلانکې او پلانکې کور ته داخل شول ښځه به مې طلاقوي، او یو داخل شي بل نه داخل شوی، طلاقېږي؟ نه طلاقېږي. دلته هم دقه شان ده. ولأنه علق الطلاق، سلیم معلق کړی طلاق بفعلهما، د دواړو وکیلانو فعل پورې چې هغه د دواړو تطلیق دی، د دواړو فعل دی. نو که یو کوي شرط نه دی موجود، فاعتبره، نو قیاس کوي بدخولهما باندې چې کور ته داخل شوی طلاق وایي ښځه مې، نو که یو طلاق یو داخل شي نه طلاقېږي. قال د قدري مولا فرمایي وليس للوکیل ان يوکل فيما وکل به. برګوري جی دویمه مسله بلکې درېمه، هغه مجموعه ټوله یوه تېره شوله. ښه دویمه مسله، وکیل له دا نه ده جایز هدایته چې هغه بل وکیل جوړ کړي. ما دې حمزه ته ویل زما کتاب خرڅ کا، او دا لاړې به هدایت ته ویل ته زما وکیل شولې د پلانکي کتاب دې خرڅ کا. دا نه ده جایز، ځکه ما دا وکیل کړی دی، دا د دې حکم ورته نشته، د دې حکم مې ورته نه دی کړی، اجازت مې ورته نه دی کړی چې ته بل وکیل جوړوه. او کته وی چې بس دې وکیل کړی هم دا کافي ده، که نه زه به بل هم وکیل کولی شم. نه من قاعده ویلي شیخ خپل مثل لره متضمن نه وي، ته ما وکیل کړی دا نه شي ته دې اوس بل هم وکیل جوړی. ولیس للوکیل، وکیل نه ده جایز ای وکیل چې وکیل جوړ کړي فیما په هغه شي باندې وکیل به کمان چې دا وکیل جوړ شوی. ولی لأنه موکل چې دی فوض الیه د سپارلی دی تصرف، چې تصرف وکړه دا کتاب راله خرڅ کا، دا یې ورته سپارلی، په دې وکیل جوړ کړی. دون توکیل په دې نه
چې ته وکیل جوړ ک به بری تصرف باندې څوک وهذا وجه دا لانه رضي عقلی وجه دا د څوک چې وکیل جوړ کړي نه موکل د پرای راځي دی چې دای دی خرڅ کی دا به صحیح سړی ګوري او خرڅي به پی یعنی په ګران ریټ به خرڅي دي سی وایا یا په شرا مانی نو دا به مالک شیلی نو قبل وکیل جوړ کی نو په بل پرای خو نه دی راځي کنه موکل وهذا لانهم وکیل چې راضي راضي دي برأي برای د اول وکیل والناس متفاوتون في الاراء خلق په آراو کې متفاوت دي دیو را یو شانی د بلبل شانی دا دیو پرای باندې راځي د بل پاغي خو نه دي البته کچری موکل ورته اجازت ورکی چاله کته دام کولای شي چې بل وکیل جوړ کا بس به صحیح دی جوړولای شي یو صورت یا وته وی اعمل برأيک لازمه کتاب د خرڅ کمړ او په خپل رائے باندې چلیږي څنګه چې دی وکړه دلته عموم دی خپلم به خرڅولای شي دا وکیل او بل به وکیلم جوړولای شي وګورئ الا اذن مگر دا چې اجازه وکیل هو دی وکیل ته الموکل موکل د دې خبرې چې بل وکیل جوړولای شي لوجود الرضا ځکه به خرازه موجوده شولا او یقول یا ورته وی اعمل عمل وکبرئک د خپل رائے موافق ولې دې صورت کې اطلاق د هر څه نور صورت بل وکیل جوړولو تم شامل دی لاطلاق التفويض الى رايه ځکه ویس مطلق وسپارلو تفويض مطلق دې سپارل مطلق دی رائے دته و اذا جاز في هذا الوجه دې صورت کې چې کله دا جایز شولا چې دی وکیل بل وکیل جوړ کو هغه کار وکړنو نو کومه کوم دې ته ورسې نو بس به حکم داده چې دا دویم وکیل چی کنه دا به هم د موکل نه وکیل دا نه چې دا دویم وکیل اول وکیل نه وکیل دی او اول وکیل ورله موکل دی دا څنګه دا بل موکل یو دی او دا دواړه وکیلان دي و اذا جاز في هذا الوجه بدغه صورت کې چې کله ولا د جایز چې بل وکیل ونی سي نو یکون الثاني دا دویم وکیل چې دی وکیلن عن الموکل دا به هم د موکل نه وکیل حسابيږي پوه شوي به نو دا اول وکیل کو غړي چې دا دویم وکیل معذوله کې نشي معذوله کولای ځکه صدا خو موکل نه دی چې دا معذوله کوي او نه اول وکیل په مرګ سره دویم وکیل وکالت ځای لګي هم نه ځای لګي اصل کې قاعده د درس روانه ده چې موکل وفات شي وکیل د وکالت نه معذوله کیږي نو موکل خو دا کوم چې اصل موکل له هم دغه موکل دا خلا ژوند دی نو که دا اول وکیل وفات شي تواک نه کوي تاسو پیږئ کنه یار تاسو ناسانی مسلې دین نه بګران وایو یار پیږئ پی مرحل سمویل دا دویم وکیل چې وکیلی د چا نه بی هم د موکل نه بی دا اول وکیل نه بنی نو که اول وکیلی معذوله کوي نیشي ځکه دا د موکل کار دی چې خپل وکیل معذوله کوي او که دا اول وکیل وفات شو هم دویم وکیل نه معذوله کیږي ځکه دا هیڅ موکل خو نه دی حتی لا یملک الاول تر دې چې مالک نه دی اول وکیل عزله د معذوله کولو د دویم وکیل معذوله کولو ولا ينازل ان د دویم وکیل معذوله کیږي بموت د اول وکیل باندې البته وينعزلان بموت الاول موکل کا وفات شو دا دواړه وکیلان دي دواړه به معذوله شي وقد مر نذير في ادب القاضي پالته د دې نذیر تیر شوی او مسله دا و چې بادشاہ یو سړی قاضي جوړ کو نه قاضي بل کس قاضي جوړولې شي کنه یادم شي نو ویل نه شي جوړولې ها کورته اجازه تی کړو چې جوړې کبه جوړولې شي یادم شي کنه او بهم دا ویلو چې دا دویم قاضي جوړولې اجازه تی ورته کړی نو په دې صورت کې د اول قاضي د دویم قاضي معذوله کول هم نشي دا خدواړه برابر دي قضاوت کې لکه دلته چې یو وکیل دویم نشي معذوله قال فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرة إجازة برغوري جي من ویلو چې ما دا حمزه وکیل جوړ کړلو نو دا وکیل دا سینشي کولای چې بل کس په دغه عقد په دغه تصرف کې وکیل جوړ کړي دا ویلي دي کنه خو کچري جوړې کو دویم کس وکیل جوړ کو او د دویم کس تصرف کولو دا اول وکیل حاضرو بس به جایز ده ځکه د موکل مقصود دا دی چې د اول وکیل رائے وي نه چې کله حاضر او غیر حاضر ده بس خبره ختمه قال
فإن وکل بغیر اذن موکله کچره دی اول وکیل جوړ کو بغیر د اذن د موکل نه فعقد وکیله دی وکیل عقد وکړلو به حضرت د اول وکیل په حضور کې اجازه جائز ده لأن المقصود ذکر مقصود د موکل هغه حضور درای اول وکیل وقد حضر او د اول وکیل رای خو حاضر ده کنه خو سوال ده وتکلموا فی حقوقه د حقوق رجع بکم وکیل تکیږي بیا شرع کې خو رجع د حقوق وکیل تکیږي کنه دلته بکم تکیږي دویم تک اول تا نو که یو طرف ته وګوري اصل وکیل اول له نو باز علماء وی اول وکیل ته د حقوق رجع کیږي دا دویم نه دی او بل طرف ته چې دام معلومیږي عقد تصرفات ټول اول وکیل دویم وکیل کوي نو حقوق رجع باز علماء وی چاته کیږي د دویم وکیل ته کیږي یا شکل لیکلی وګورئ کوم ځای کې يعني إذا باع بحضرة الأول حتى جاز فالعودة على من يكون څوک بي لم يذكر محمد في الجامع الصغير كما محمد رحمه الله دا قصه نه ذکر کړي وتكلم المشايخ في ذلك فمنهم من قال على الأول لأن الموكل إنما رضي بلزوم العهدة على الأول موكل وي تما وکیل جوړ کړي مقصد مې دا دی چې حقوق تا ته راځي شي نو دویم ته بنئ ومنهم من قال على الثاني ولی وی عقد ثاني کوي حقوق ورجب مغه ته کیږي مره مخکې راځي وین قد في حال غیبته البته موکل وته اجازه نه لري چې بل وکیل جوړ کا او دی وکیل بل وکیل جوړ کړلو غبل وکیل تصرف وکړلو حالان کې وکیل اول نو حاضر ندی صورت کې بدا عقد چی دا وسینه د تصرف با نه سي حق اول وکیل ته بد ولګیدل چې ستا کم دویم وکیل لته چې کم جوړ کړي هغه تصرف کړي دي پلان کی طریقې باندې نو هغه اجازه ورکو بس به هم صحیح ده ځکه به هم راي حاضر شول وینا کدا دویم وکیل عقد وکي شرا وغیرہ فی حال غیبته په حال غیبوبت اول وکیل کې جایز بنی ویلی انه فات رأيه ځکه د اول وکیل رای فوت ده الا يبلغه مگر دا چې خبر اول وکیل ته ورسی ويجيزه به جایز کې نو به ټیک ده همدغه حکم د دیم دی ما دا حمزه وکیل جوړ کړی دی چې زما دا کتاب دته خرڅ کا به دا غزما کتاب حمزه سره پروت او هدایت را لید کتاب په غیر د دین چې اول وکیل د دویم وکیل جوړ کی هدایت ځان نه را لید او کتاب خرڅ کو نه دې کې حکم دا دی چې کله حمزه ته پته ولګیدل اول وکیل ته چې لکه د اجنبي دا شی خرڅ کړي نو هغه اجازه ورکو بس به هم ټیک ده لکه په فضولی شي چې څو خرڅ کې فضولی ده بار لأن الرأي كما ده الا يبلغ وكذا دغه شان لو با کچری دغه شی خرڅ کی مثلا د موکل والا شی غیر الوکیل خرڅ کی فبالغه به خبر ورسیږي وکیل ته فاجاز او اجازت ورکی بس به هم سید لانه حضر رأيه ځکه مقصود دا دی د موکل چې د وکیل رای حاضر شي دلته حاضر شو ولو قدر الاول الثمن للثاني فعقد بغیبته يجوز برابر مثلا دا کړی و چې موکل چې څوک وکیل مقرر کینو دغه وکیل دویم وکیل نشي مقرروله بغیر د اجازه د موکل نه نشي کنه خود مقرر کو دی اول وکیل دویم وکیل مقرر کو او ورته ویل دا کتاب دی دا بزر روپۍ باندې خرڅ کا یا کتاب راته یاد کړي بزر روپۍ والو نه لاړ شه بزر والا ریټ مو ته خودله پیسې وته خودلې ناجایز خو نه و چې بل وکیل جوړ کړی وي خو جوړ کو ور سره څه مکړه ریټ مو ته خودو نو دویم وکیل لاړې پک ریټ باندې شي خرڅ کوی واخستو سره د دین چې اول وکیل شتم نه وي بهم جایز ده ولی موکل مقصود دا و چې د غریټ مینس تراشي په دغه معنی خرڅ کی یا بدی والی بس هغه چې کله اول وکیل هغه ریټو خودلو بس رای هم دغه شونه خبره ختمه ولو قدر الاول کشری مقرر کی اول وکیل الثمن بیسی ثانی تا چې بدی معنی خرڅ کا بدی والا فعقد دویم وکیل عقد وکي بغیبته د اول موکل د اول وکیل بغیبوبت کی جزء جائز ده وجه لان الراي چې دا يحتاج الیه رای چې دا دی رای ته احتیاج دی فيه باقد کی لتقدیر الثمن رای ته باقد کی د سره پر احتیاج وي چې ثمن مقرر شي ظاهرا ظاهر دا سمند پاره وقد اصل خماسم
اندازې شوی مقرر شوی. وهذا بخلاف ما اذا وكل وكيلين وقدر الثمن. یو صورت د دینه مخالف دی. ما ته وګورئ بارا چې وسړی دوه وکیلان جوړ کی او ریټ مرته بیان کی بدی خرڅ کوي یا بدی والی دوه وکیلانی لکه مخکې شروع کې چې مسله تیر شوله نو التبه کدی و د سی وکی کم دی او به دا دواړه وکیلان بل څوک وکیل جوړ کی کنه او هغه ته ریټ بیان کی دغه ریټ دی په دې شی والا او دی بلی والی بداوی ټیک نه ده ښه پوهېږئ پې وجه دا ده کله چې د موکل دوه کسان وکیلان جوړ کړه او ریټ یې ورته بیان هم کو نو معلومیږي د موکل مقصود دلته اوس ریټ نه دی ځکه ریټ خو د بیان کړی دی نه بل څه مقصود دی نو کوز دا دواړه وکیلان راپاسي بل درېمګړی وکیل جوړ کړي نو هغه مقصود د موکل به فوت شي پوه نه شئ پې څه وایي وهذا بخلاف ما اذا وكل یو سړی وکیل جوړ کړي دوه وکیلان وقدر الثمن پیسې ورته وسپاري نو په دغه صورت کې لأنه لما فوض الیهما هر کله چې د موکل کار وسپارلو دواړو ته تقدیر الثمن نو سره د دې نه چې پیسې مقرر کړي ظهر ان غرضه اجتماع رأيهما في زيارته ويختار المشتري لما بينه هلکه قسم یاسي وګد کړل لکه لنډه تاسو لغوک شي ادا کوم مثلا چې شروع کې ویل یقدا یو موکل را پاسيږي دوه وکیلان جوړ کی ور سره څه مو کې پیسې بیان کی بدی پیسو یې واخلې دغه شی وکیل به شرا کی یا بدی معنی د ازما شی خرڅ کی وکیل بل بیا کی صحیح شو اوس که یو وکیل دا کار کوي او بل نه د بل رائے نه حاضره دا ټیک نه ده سره د دینه پیسې مقرر شوې دي نه رسې به وجه څه ده وجه دا د مليسب کله چې د دواړه وکیلان کړه او پیسې مقرر کړي معلومیږي چې مقصود د موکل پیسو خبره نه ده چې بس وي چې پیسې مقرر یو د کار وکي نه مقصود د دواړو رائے ده هغه نه د جمع شوی پوه شولې پی دا په اولي مسلې ته لاړو کا به توکل وهذا بخلاف ما دا مسله په خلاف دغه صورت کې رہی دا وکله وکیلین کله چې وکیل جوړ کې دوه وکیلان وقدر الثمن مرته وروخی بدی معنی والے خرڅ کوي لانه دې صورت کې موکل چې لما فوض کله چې د وسفر الیه ما دوړو ته وکالت ما تقدیر الثمن پیسې مقرر کړی دي ظاهر شوله چې ان غرضه غرض موکل اجتماع درای د دوړو د فی زیادتی چالکه د دین را لګران خرڅ کوي یا که اخلي د دین را لرزان والے یا په اختیار د مشتری کې د صحیح سلیمانی لازمه شي خرڅ کوي خیالم ده کنه یا ګران خرڅ کوي د لازمه شي او یا په صحیح مشتری خرڅ کوي دا مقصود دی دا مخکې ویل کنه علامه بینناه اما اذا لم يقدر الثمن کچری موکل کومه پیسې ورته موکل نه خودلی او وکیل جوړ کو او به دا وکیل را پاتې کی بل وکیل جوړ کی اندلته مقصود چې ده کنه هغه پیسې بیانول دي نه نصیب کمر اما اذا لم يقدر الثمن وفوض الى الاول كان غرضه ورأيه في معظم الامر والتقدير في الثمن ما مخکینه صورت یاده موکل چې ده د وکیل ته نو وکیل جوړ کړه سی وایا موکل وکیل جوړ کو به دی وکیل پیسې دویم وکیل ته مقرر کړلې او د موکل دی اجازه نه غیر وکیل جوړ کو مخکې صورت وکنه ناجایز وو ولی کله چې موکل وکیل جوړ کو پیسې وته بیان نه کړلې نو مقصود دا دی چې پیسو کې ستاره یې راشي ناغره راغلی کنه دویم وکیل ته بیان کړي یار پوهیږي کنه چې کله موکل پیسې بیان کینو بده وخت کې مقصود د پیسو اندازه نه او چې کله موکل پیسې نه بیان کړي او وکیل جوړ کی نو په دغه صورت کې به وکیل پیسې مقرري کې دویم وکیل ته د موکل اجازه نه غیر جوړ کیم جایز ده ځکه مقصود داغه موکل دا چې وکیل پیسې اندازه کینو هغه خو اندازه کړي دي کنه نو صحیح نشو اما اذا لم يقدر ارکل چې موکل نه اندازه کړي سمن وفوض الى الاول واول وکیل دی وسپاري نو په دې وخت کې کانه غرض موکل چره اغه يد اول وکیل فی معظم الامر په غټ امر کې غټ امر څوک دی او تقدیر فی الثمن چې به پیسې چې تکمه مقرری کې هغه به
نو کاغه بل وکیل جوړ کړو پیسې وته مقرر کړې اگر کوم وکیل دې اجازه نه لري خورای راغلی د اول وکیل بس خبره ختمه نه صحیح ده. قال امام محمد فرمای رحمه الله واذا زوج المكاتب او العبد او الذمي ابنته وهي صغيره حره مسلمه او باع او اشترى لها لم يجوز. برګوري جی مری سے مکاتب یو یا خالص غلام دوا یا ذمی درې دا د خپل لور نکاو کی دا سلور چې هغه نابالغ یو آزاد ای دوا مسلمان ای درې دا نکاح بنئ سي پوه نه شولې پی کم مکاتب خالص غلام ذمی چې نکاح وکي هر یو بده کې د خپل لور نابالغ حري مسلمانی دا نکاح بنئ ټیک همدغه شان د خپل لور مال خرڅي دا درې وړه نشي خرڅولې لنډه دا د دې په جمله اموالو کې تصرفات دا درې وړه نشي کولای. وګورئ واذا زوج المكاتب کچره مکاتب نکاح وکي او العبد ای غلام وکي او الذمي وکي ابنته د خپل لور وهي صغيره الله چې دا ماشوم وي حره آزاد وي مسلمه مسلمان وي او باع یا هر یو بدیو کې خرڅ کی او یا واخلی لا د خزي د بار سمال نبوي جایز. معنا صاحب د هدايه وي په دې عبارت کې امام محمد رحم الله مقصود چې هغه تصرف درې په مال کې کول یعنی نی نکاح کولې شي دا درې واړه او باع او اشتراک کې امام محمد رحم الله مقصود سره صاحب د هدايه وي مال کې تصرف کول نو مال کې ول تصرف هم نشي کولای لأن الرق وجه سلام ولې رق او کفر دا دواړو ولایت ختمي مرقوق چی کنه غلام دا خو ولایت پزان نه په بل به چرایشي او کافر چیرې د ولایت په مسلمان باندې نه حالان کې نکاح کول ولایت غواړي مال کې تصرف کول ولایت غواړي خو نشته پوه نه شوي به لأن الرق والكفر رق وكفر چیرې يقطعان الولايه ولایت کټ کوي الا يراد تنکی دل کیږي چن المرقوق چیرې لا يملكو دا خو مالک نه دی انکا حنف سید ځان نکاح نشي کولای ولایت نشته نو چې بزان ولایت نه ببل بچراشي فكيف يملكو نو څنګه به مالک وي انکا غیره د بل د نکاح وکذل کافر او کافر چیرې لا ولایت له د ولایت نشته په مسلمان باندې دغه وجه د کنه مولای سب حتا لا تقبلوا نقبليږي شهادت د کافر علیه د مسلمان خلاف ولایت نشته ولئن هذه ولایت النظریه بروغری دمو وجه دا ولایت چې د لور نکاح چا سره وکي دا ولایت چې د نابالغ لور زوی په مال کې تصرف وکي دا ولایت دا ولایت نظری دی که نظری معنی شفقتی ولایت دی بطور شفقت دی ته ولایت دی نو دا کامل پکار دی کامل نه پیږي چې کامل هم وي او شفقت هم بکی سړی دسی وای سړی قادر هم وي او مشفق هم وي خو نه ونه کوله چې به دغه دا په نکاح کې ولایت او یا په مال کې تصرف ولا کوم ولایت دی دا کوم ولایت دی نظری دی شفقتی دی شفقتی نو دا غواړي چې چاته ولایت وي به قادر هم وي او مشفق هم وي دوا او غلام قادر نه دی او کافر چی مشفق نه دی نه رسی پی وته وګورئ ولأن هذه ولاية نظرية دا ولاية چره نظري ولاية دي فلا بد من التفيد نظري دي چه دا وسپارل شي الى القادر سريتا مشفق سريتا ولي چه نظر شفقت دا متحقق شي لتحقق معنى النظري دي دبر چه متحقق شي معنى دا شفقت او رق يزيل القدرة قدرت زائل کی قادر نه دي والكفر يقطع الشفقة شفقت کټ کئی نو علی المسلم مسلمان بخلاف فلا تفوض الیه ما دوړو ته بس پرل کیږي نه. وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله المرتد اذا قتل على ردته والحربي كذلك بروغري مرتد سړی چاغه یو سړی مرتد شي او په حالت ارتداد کې توجه د خپل لور نکاح وکي نابالغ حر مسلمانی یا د خپل نابالغ بچی په مال کې تصرف وکي په حالت ارتداد کې توجه او به هم د قشانی وفات شي قتل شي یا وفات شي معنی مسلمان نشي بس هم د غشان قتل شي
نه د تصرفات هم ټیک نه دي. نه نکاح ټیک د چې لور لې کړی او نه د نابالغ بچي په مال کې کم تصرف کړي نه هغه ټیک دی. دا څوک کوئی صاحبین وای. او حربي چې دی حربي هغه د مسلمانی حري نابالغ لور نکاح چا سره نشي کولای. ذمي چې نه شرعي په طریقه ولا نشي او نه دغه په مال کې تصرف کولای شي. وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله المرتد اذا قتل چې قتل شي دا ټکه قید مې لګولې او چې قتل شي به على ردته کی والحربي حربي كذلك دغه شان دي تصرف نشي کولای على ولدهم المسلم باندې او نه دغه په مال کې ولې لئن الحربي چې مولوی صاحب دا خو ابعد د زمینه چې زمینه نشي حربي په طریقه ولا نشي فاولا بسلب الولايه نو اولاد چې سلب شي ولایت د حربینا. واما المرتد مولوی صاحب مرتد دا د صاحبانو قولي ولي ذکر کو دا خبره مې نه ده کړې. ذکر امام صاحب بنظمانی د مرتد تصرفات ځان لم نه دي ټیک تلا بچو ولا یادې ځان لم نه دي ټیک. البته صاحبین وې ځان ل ټیک دي ځان لکم تصرفات کوي هغه ټیک دي. خو کچري بچو نابالغ بچو مسلمان نابالغ بچی له تصرف کوي ندی کې صاحبین ذکر کړل چې مقصود دا دی چې دام د امام صاحب زمرګری دي. امام صاحب خبر قاسم زړه په زړه ده نو په دې مسله کې احتیاط د وجه نه دا دواړه چا سمرګري دي امام صاحب نه وجه سره. واما المرتد فتصرفه في ماله ان كان نافذا تصرف د خپل مال کې اگر ک نافذ دی اند عمر صاحبانو په نظمانی دا مې ویل کنه خپل مال کې دی امام صاحب په نظمانی خپل مال کې هم نه دی لکنه موقوف على ولده. لیکن د تصرفات تصرف دا د خپل ولد په باره کې به موقوف وي او مال ولد یو د ولد په مال کې به مڅوي موقوف به د اجماع ده د امام صاحب سره مرګري دي. وجه سره وخت منګ ویل دا ولایت کم ولایت دی نظری دی لانها زکه دغه ولایت په خپل په نفس د نابالغه مسلمان بچی کې کول یا دغه په مال کې کول دا ولایت نظری دی. وذالک به اتفاق المله او دا په اتفاق د ملت دی. وذالک د سیوایا وذالک او دغه نظر شفقتی نظر چې شفقت یادو دا به اتفاق المله دا کله چې کله ملت یو وي دین یو وي او هي متردده او دلته خو متردد دی دا ملت پته نه لګي دا مرتد مسلمانی کی او کنه په حالت ارتداد کی په کفر مري متردد دی کنه دی. ثم تستقر جهه الانقطاع اذا قتل نو ولکه خو مترددو چې کله کار کو او به چې قتل شو نو پته ولګیدل چې په حالت کفر کې قتل شو ملت دې د خپل بچی نه څو غیرو نه رسي په چې ملت غیرو نو شفقت نو شفقت نو دغه ولایت نو چې نو دغه تصرفات ټیک نه دي پوه نه شولې به. ثم تستقر جهه الانقطاع به قرار ونیولو د انقطاع جهت یعنی ولایت منقطع شوه ده کله اذا قتل على ردته پوهیږي نو کوم تصرفات کړي بچ شي باطل بشي فیبطلو. ها که اسلامي واپس راوړو موقوف که موقوف که اسلامي راوړو لکه نابالغه مسلمانه آزاد لون نکاح کړي هم ټیک ده کوم چې مخ کې کړي بس مسلمان چې موقوف ټیک ده او دغه شان کمال کې ول تصرف کړي تصرف هم ته شو ټیک شو دا څوک وي صاحبین کا امام سے بنس خونه ټیک. او بالاسلام يجعل كانه ولم يزل او که اسلام راوړو دا به وګرځول شي مرتد كانه ولم يزل وای چې دا لا همیشه او کان مسلمان همیشه مسلمانو فیسعن التصرفات به